بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه، بې کسه، بې څوکه خلکو سره مدد کوي، او چې تعاون نو وس نه کېږي نو بیا خپلو کتونکو ته وړاندې کړي. چونکې د الیکشن په کمپین کې بوخ یو، خو دې ټیم کې ماسخوتن دی. دا مجبوري داسې بس څیز دی چې دا مور یې را په مخه کړې ده. د دې مور 6 لوریانې دي، 6 واړه پیغلې دي، د 2 پکې ودونه دي. ډېر وګرځېده نو بیا ورته چا دا ځای وښوده. نو دلته کې هم دا 3 پیرې راله او په دې ویډیو باندې دې سلاګانې وکړې چې زه ویډیو وکړم او خو نه کړم، ویډیو وکړم او خو نه کړم. نو زما ورته دا مشوره وه چې خلکو سره ډار نه دی لګېدلی. خلک غواړي چې موږ امداد وکړو، زموږ د امداد په ښه ځای کې ولګي. نو د دوی نن سلا راله او په دې ماسخوتن کې ګرانو کتونکو زه دا ریکارډینګ کومه. د 400 اوسېدونکي دي، 6 لوریانې دي. د جون کړه مې به ورته دا په خپله زوی شته دی نه په خپله بیانوي، او دغه واده دی نیټه ایږدلې ده. نو وایي چې څه ورله وکړمه، څه ووایه په دې موقع جون څنګه تېرېږي؟ بس جون خو دا 20 کاله لاړو برباد تیر شولو، او نور به څه ووایو. کور هم خپل دی؟ نه، ګټه وټه هم څه ده؟ سړی مې بیماره دی، ګردو بیماره دی. زما 6 جینکې دي، زوی مې نشته دی. زه یو بل کره کارونه کوم، په دوی ما سبقونه مو وی، او اوس فلحال مې نور طاقت نشته دی. څومره پورې به سبقونه وي؟ 12مه پورې. نو دا سبق داسې پې څنګه وي؟ په یو هم خرچې راځي. بس راځي، خو کله مثانو کره کار کړی، کله څه کړی، بس کله داخلي پرې، کله څه پرې. د خلکو خبرې مې موړلې دي، هر څه مې وړلي دي، خو بس څه وکړم، نور مې فلحال طاقت نشته دی. د لویانې چې چېرته ورکړي دي نو هغوی څه وس نه کېږي؟ کېږي، ولې نه؟ هغوی خو ساعته ریمارډونه ایږدي، دا به کوې دا به کوې. ستاسو غریبۍ ته نه ګوري چې خپلو بچو له رزق نشي پیدا کولی، نو هغوی به هر څه څنګه وکړي. او 15 واړه جینکې پیغلې دي، دې کې د 2 ودونه دي. د یو پیالې وس مې نه کېږي، زه به دوی له سامانونه څنګه وکړم؟ نو تا ورته ویلي چې غریبي ده چې به داسې بس ډولۍ کې ورکړي؟ زموږ جینکې خفه کېږي، هغوی وی نه به وایي چې موږ غریبانان یو. وي داسې به چاته نه وایي، بیا به موږ ته پیغورونه کوي. څه وایې په دې موقع باندې؟ ولې بله خبره کېږدم؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ د خوراک څه څښاک څه بندوبست دی؟ هېڅ بندوبست هم نشته، بس ټیټه راولېږله وي یې خورو وکړو. داسې وخت راغلی چې نخره تېره شوې ده؟ هفتې مې نخره تېره کړې ده. زموږ میاشته شوه چې موږ د سارې چای نه پخوو. واړه چې سکول نه راشي چغې وهي وي، کوڅو کې چغې وهو چې مونږ کره څه شته نه. ډېرې رونیسو ورمه ته بند کړو، خو چغې وهي انګړ کې وي مونږ کره څه شته نه، مونږ له روټۍ ټول د ګاونډ خلک ښیي نه چې دوی کره څه نشته. یو ځای راته ښیي، دوی له لاړه شه، دوی له لاړه شه، دوی له لاړه شه. نو خلک څه درکړي؟ سړی راله، خو بس خبرې پې وکړي نو. خبرې پې وکړي چې دا ودونه هم دي، نو تاسو څه وایئ چې څه وشي؟ زموږ چې یو کټ کټ خو وي که نه د دوی دغه مسله هم هر شي، بس لږ د کور د حالات صحیح شي، چې لږ هر څه صحیح شي. نه د چا نه موږ بیا غواړو، او نه د چا خولې ته څوک ګوري. زما وړې خویندې ګرانو کتونکو، د غریب په درد غریب پیږي. بعضې داسې خبرې چې هغه موږ په دې ویډیو کولی نه شو، خو د هغه انتخایي قدم ته مجبوره. ډېر عزتداره خلکه دي، ولې چې په دې ویډیو یې هم ډېر سوچ وکړو.
په دې وجه دغه میدان ته راوتلي وو چې د دې غریبانانو څه بندوبست وشي، د خپل فاونډیشن نه مو کو په کلونو چې کوم دی د دې خلکو خدمت وکړو. د دوی خل شته خو د خانانو سره نشته، دغه نه مړېږي. دوی ته د احساس چېرته دی؟ دا نخرې په موږ هم تېرې شوي دي، دا سختې موږ تېرې کړي دي. ګرانو کتونکو په دې باندې به د دوی نمبر وي، بې ځایه تنګوی مه، بې ځایه ورته کال مه کوئ. څوک ورسره مدد کوي، امداد ورسره کوي، د الله د رضا دپاره ورسره وکړئ. ډېر داسې خوشاټاري به زه ووایم چې هغوی موبایل دا موبایل یې ورې د چا نه راواغسته، دا ورته ما د 3 ورځو کې چې دوی رالل نو ما ورته موبایل نمبر هم چې وي نو هغې د یو خپلوان نه چې کوم دی راغستی د هغې کیسې م اچولې. پرون یې چې راسره رابطه وکړه موبایل رانه بیا اخلي نو موږ خو ویډیو کول غواړو نو نن موږ دلته کې رالو، ناوخته ټایم دی چې دوی د مجبورۍ دلته کې راوستل. نو بې ځایه کال ورته مه کوئ، انتخابي مجبوره دي، ضرور ورسره تعاون وکړئ چې دا 2 لوریانې واده کړي او د نورو 4 لوریانو بندوبست وکړي. بیا هم دې مور ته زه سلام کوم چې په دې حالاتو کې په دې بچیانو باندې تعلیم کړی دی 12مه پورې، دا ډېره ګرانه ده. دا د دې مور دا خدمتونو نتیجه ده. ډېره ما د مجبوره ده. هغوی مثانو له جامې انځلي دي، هره څه مې وله کړي دي چې د دوی داخلي هغوی به مله زکات کې پیسې ورکړلې، د هغوی داخلي به یې پرې وکړلې. ته دلته مخکې ولې نه راتلې؟ ما 2 کاله مخکې تاسو ته رنګ کړو خو تاسو وی ویډیو زمونږ داسې خاندان دی کوچه ولیدو نو نن دا بیا دا جنکۍ څوک کوي او دا شته به یې راته پرېښي. داسې مه کوه چې الله نه نه پټېږي، د انسان نه پټوه مه چې چا د کور دله نه راځي که نه. دا موږ خلکو کې دا دغه دی چې خلک پسه وایي، په موږ د ناخرې تېرېږي د لوږې د مړه شو خلک پسه وایي. په دې دنیا کې دا دنیا د چا د مخ آباده ده، داسې خلک پکې دي چې هغه هم دادونه کول غواړي په هغوی ته ښودل وي نو پیغور مه ورکوئ. جنکۍ د دوی ما سره لاړه چې پردو کارونه هغوی چې راټر سپېسر که دوی ما ته وایي امې ته کښېنه مونږ کوو، زه ورته یم نه تاسو کښېنئ مونږ کوو. دا ما د 400 هسپتال ته بوتلم دې له خالاتوب ورکې سړي ورته ویې نه وي دومره تعلیمه سره تا له خالاتوب نه درکو. خلکو بیا غلط نظر هم کوي که نه. ولې نه نیغ په نیغه ورسره مدد وکړئ. ګرانو کتونکو خو موږ ته رالېږئ نو همدغه شانتې په کیمره باندې به وله ورکوو او ورته به یې شمېرو، ضرور یې تعاون وکړئ. مننه.